ګرانو کتونکو سلامونه. د بېباک رای سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د تحریک انصاف لخوا په پښتونخوا کې جلسه کیږي. په جلسه کې هغوی دا ټویټونه کوي مسلسل چې اذانونه به کوو اذانونه به کوو. اذانونه په کوم ځای کې پکار دي او آیا دوی به هر وخت د اسلامي ټچ ورکوي؟ دا پکار دي خو نه دي. نو په دغه ریپورټ کې د خلکو سره خبرې ترې کوو چې هغوی څه وایي. راځئ زموږ سره اوسئ. دوی خو دا 14 کاله وشو 14 کاله وشو چې دوی وي تاسو له موږ نوی پاکستان جوړو. نو د نوی پاکستان دا حل دی، دا د دې صوبې حل دی. ورشه پنجاب ته وګوره، دغه نورو صوبو ته وګوره او ته راځې دلته کرپشنونه شروع کړي دي. د لومبۍ ورځې نه یو دوه بزرګانو دا ویلي چې دا اسلام پیروکار نه دي، دا د یو یهودیانو ایجنټان دي. یو حکیم سعید ویلي او یو د مولانا صاحب ویلي. دا داسې خلک ویلي چې د هغې کې څوک د هغې خبرې تردید نشي کولی او په ثبوتونه یې ویلي دي. د دوی ټول کردار دا دی. اوس د سعودي عرب او د پاکستان معاهده وشوه، نو د دوی هغه عمران ریاض انټرویو ورکړې ده چې موږ د عمران خان نه بغیر د سعودي عرب او پاکستان معاهده نه منو. دا د پاکستان د سلامتیا خبره صرف نه ده، دا د امت مسلمه د تحفظ د یکجهتۍ علامت دی. اوس دا پاکستان ته نورو دوه درېو ملکونو اپروچ کړی چې موږ هم په دې معاهده کې شاملېږو. نو اذان خبره دا ده چې اذان د مانځه دپاره ده، یا چې په یو ملک باندې آفت راشي وبا راشي نو بیا د اذانونو حکم شته چې خلک اذانونه وکړي، رد بلا ورته وایي. نو که دوی د ځان خلاف کوي چې موږ نه د قوم خلاص کړي نو بیا به ټیک وي. چې د پوج پسې دا کومې ډرامې او خبرې کوي دا ښه دي؟ نه، پوج پسې څوک خبرې کوي؟ پوج پسې چې څوک خبرې کوي د هغه نه غټ بې غیرته بل شته دی نه. پوج پسې ولاړ دی. ته چې د شپې راته په پرستین کې ټیزونه واچې، ته د چا په سر خوب کې؟ ته د پوج په سر باندې خوب کې. ته چې پروت یې دلته مزې کوې د پوج په سر مزې کوې. نن ورته د حرمین حفاظت حواله شو، بیا هم وایي دا خو ډېر بد وشو داسې وشو. زه دونه نه پوهېږم، زه جټ سړی یم پوه شوې. په پوج پسې چې یو سړی خبرې کوي او په خپله سپکي پوه شوې د هغه خاندان. پوج پسې چې کوم سړی خبرې کوي که نه، زما د په ورق قسم وي چې سر دې دله پرېږدم. ولې زه د پوجي په سر باندې خوب کوم دلته، زه د پوجي په سر باندې آزاد ګرځم په دې چوک کې. نبی علیہ السلام یو حدیث چې آخره زمانه کې وي د حق ملګري ختم شي، د دروغ ملګري به زیات شي. دا یو د دجال فتنه ده چې دجال راځي د هغې نه به مخکې فتنې راشي. د عالم ملګري یې دله اوس نه ختم کړو، چې دجال راشي بیا به د عالم څوک ملګري شي. پښتانه یې دله ختم کړو، پښتنو کې هغه ایمان ختم شو چې عالم ملګري به عالم باندې به ځان قربانول. اذان د اسلام دپاره خلک کوي او اسلام د بدنامۍ دپاره تاسو کوئ چې واپس اسلام پې بدنام کړي، علما پې بدنام کړي او علما پسې لګیا دي، علما پسې لګېدلي، علما ختموي او اسلام د ملک ختموي. داسې سړی تاسو راولئ. دا لپاره دی کې دا لیډر دپاره دی کې بانک به د الله د رضا دپاره کوي، د مونږ دپاره دی چې خلک مونږ ته راشي. چې مسلمانان مونږ دپاره راشي، مونږ دپاره دا اعلان دی. نو د دې دپاره خو نه وي چې لیډر دې مخې ته بانکونه کې مونځ کوي که نه، اول دې دا ته وایي چې ته مونځ کوې که نه بانک درته څه ډول اول ته ورته ګډېږي سره. داسې ګرانو کتونکو تاسو د خلکو خبرې واورېدې چې دی همیشه اسلامي ټچ ورکوي، عملي نه، یقین شته. بیا دغه مشن نور چې کوم دی په دې باندې خبرې وشوې چې دا د قادیانانو لفظ دی. ورسره اذانونه کول چې کوم دی نو دا 15 وخته الله پاک مونځ له رالېږلي دي او دغه د جمعې په ورځ باندې یا په دې ملک چې آفت وي. الحمدلله دې وخت په ملک کې خوشحالي ده. کومه معاهده چې د سعودي عرب سره وشوله دا د حد نه زیاته ده. خو به هر حال دوی چې اسمان ته وخېږي او راکوشي نو بیا به امامت چې کوم دی نو حافظ صاحب کوي. دې وخت کې د پاکستان سپهسالار حافظ القرآن دی. نو حافظ القرآن چې کوم دی نو هغه به امامت کوي، ویلو چل نه ورځي په خپله صوبه کې خپلو خلکو ته خطابونه او بیا چې کوم دی په غلا په کیس کې په جیل کې پروت هغه لپاره تا ځانونه کې. نو دې خبرې ته لږه توجه پکار ده. قوم چې کوم دی په دې ځان پیول پکار دي. ډېره مننه، خوشحاله